الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. صلى الله على عبده مراقبة خلق ولطائف تخيال قوي ولطائف مراقبات تصق متوجه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. ذکر گو ذکر تورا جانست، پاکی دل ذکر رحمان است. ذکر گو ذکر تورا جانست، پاکی دل ذکر رحمان است. اللہ 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 اللہ. مومنا ذکر خدا بسیار گوئے، تابیابی درد عالم آب روئے. مومنا ذکر خدا بسیار گوئے، تابیابی درد عالم آب روئے. اللہ اللہ اللہ. عامران بود بجز ذکر زبان، ذکر خاص است از دل بے گمان. عامران بود بجز ذکر زبان، ذکر خاص است از دل بے گمان. اللہ اللہ. اللہ اللہ. زندگانی نتواں گفتو حیات کے مراست، زندہ آنست کے بادوست وصال دارد. زندگانی نتواں گفتو حیات کے مراست، زندہ آنست کے بادوست وصال دارد. اللہ اللہ. ذکر خاص الخاص ذکر سر بود، ہر کے ذاکر نیست او خاسر بود. ذکر خاص الخاص ذکر سر بود، ہر کے ذاکر نیست او خاسر بود. اللہ اللہ. اللہ اللہ. على بيد قلبك كن كأنك طائر، فمن ذلك الأحوال فيك تولد.
على بيد قلبك كن كأنك طائر فمن ذلك الأحوال فيك تولد. الله الله. از دروشو آشنا و از برو بیگانوش ای چنی دے باروش کم میں بود اندر جہاں. از دروشو آشنا و از برو بیگانوش ای چنی دے باروش کم میں بود اندر جہاں. اللہ 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 اللہ. عجب است گر ہوست کشت کے بسیری سرو سمندرا تو زلال کم ندمی دئی در دل کشا بچمندرا. عجب است گر ہوست کشت کے بسیری سرو سمندرا تو زلال کم ندمی دئی در دل کشا بچمندرا. در دل کشا بچمندرا در دل کشا بچمندرا. اللہ اللہ. اللہ. على كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل سوى جنة الفردوس إن نعيمها سيبقى وإن الموت لا محالة نازل. الله الله. ألا يا ساكن القصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لذول الموت وبنول الخراب. الله 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 الله. لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. الله 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 الله. خيالك في عيني وذكرك في فمي وحبك في قلبي فأين تعيب فأين تعيب. خيالك في عيني وذكرك في فمي وحبك في قلبي فأين تعيب فأين تعيب. الله الله الله. الله. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی لاکھ جڑ کو اب نہیں پھرتا ہے دل لاکھ جڑ کو اب نہیں پھرتا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیرا پہچان یہی ہے، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ 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 عاشقارا سے علامت اے پسر، عاشقارا سے علامت اے پسر، آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر، آہ سرد و رنگ و زرد و چشم تر، عاشقارا سے علامت اے پسر، عاشقارا سے علامت اے پسر، آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر۔ اللہ 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 الا یا ایھا الساقی ادر کاسا وناولھا، الا یا ایھا الساقی ادر کاسا وناولھا، کہ عشقا سا نمود ولے افتاد مشکلھا، کہ عشقا سا نمود ولے افتاد مشکلھا۔ اللہ 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 صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الدين بحرمة جد الحسن والحسين صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مخی مجالس ذکر کے اور جمعی مجالسوں کی من نور دی ایمان اور نور دی نسبت داغی ذکر شروع کرو، او دا اصطلاحات دی دو تصوف طریقت و تصوف اصطلاحات دی، او اصطلاحات دا تصوف و طریقت دا کول دا دیر ضروری دی۔ مانند دی خانقاہ دا مجلس دا مشوری او سالکین دا خبر کولا، ما یو سالک طول عمر راضی غریب خرچی ان کی گی
او کړهو هم کوي تکلیف هم تیروي که طالبان وي نو هغه هم مدارسو نه یو ورځ له د کلي په ځای باندې دلته راشي 2 ورځو له راشي خو ما چې هغه د دې تصوف په بنیاد او مغز باندې نه پوهېږي نو د هغه هغه وخت بیا ضایع کېږي پکار دا ده چې ما آداب ورته بیانېږي چې آداب څه شی دی اصطلاحات ورته بیانېږي ځان په خپل هم بنده پوه کوي د بل نه هم څه واوري دا ډېر ضروري دي ما بیانونو په ځای باندې او د ډېرو مذاکرو د نورو خبرو په ځای دي آدابو له او د اعمالو له او د ترتیب له دې له ډېر زیات ترجیح او ورکوي او زور ورکوي چې دا خبره کوي نو دا تصوف او دا طریقت د دې خپل اصطلاحات دي لکه مونږ تېره جمعه کې نور د ایمان ویلو چې د بنده دا نور د ایمان چې وي په دې وجه باندې الله رب العزت د سینه هغه کلاو کی فراخی کی او دا د الله رب العزت عظیم عنایت ته او فضل له لکه دا آیت شریف مخکې ما ویلې او فمن شرح الله صدره الله رب العزت چې آیا د چا سینه کلاو کی نور د ایمان تا اسلام تا هدایت تا فهو على نور من ربه هغه خدای الله رب العزت نه د جانب نه هغه ته نور ملاو شي د رب د طرف نه ورته لوی نور ملاو شي نور د ایمان بیا الله رب العزت رسول فرمایي دای سره هغه څوک برابرې دی چې د هغې زړه او د هغې سینه او د هغې باطن هغه د نور د ایمان نه خالی وي فویل للقاسیه هغې دپاره خو هلاکت دی چې د هغې زړونه چې دي نو هغه کلک دي او هغه د کفر او د شرک نه ډک دي او سخت دي هغه په هلاکت کې دي او دوی خو په رحمت کې دي هغه چې دی نو په خسران کې دي او دوی په کامیابی کې دي لویه کامیابي ده د هغه چا دپاره چې سینه الله د نور د ایمان نه ډکه کړي نو نور د ایمان هغه لکه مخکې چې ذکر وشو دویم نمبر نور د نسبت دی دا نور د ایمان او نور د نسبت د دې فرق دا دی چې چاته نور د ایمان ملاو شي او هغه ته ورسره نور د نسبت ملاو شي نو هغه له الله رب العزت امتیازي شان ورکړي امتیازي شان ولا ورکړي یو جداګانه حیثیت ولا ورکړي لکه صحابه کرام الله ورته نور د ایمان ورکو او نور د نسبت د نبی علیہ السلام ورته ورکو د هغه او د نبی علیہ السلام په منځ کې بل واسطه نه و د دې وجه د هغه ایمان ته د امت ایمان نه رسي د امت د ټولو اولیاء الله د ټولو بزرگانو د ټولو غوثانو د ټولو اقطابو اوتادو تهجد گزارو حاجیانو نیکانو د غټو غټو صدقو د خاوندانو د هغه ایمان والا نور چې دی نو هغه د ایمان د نور د صحابو ته نه رسي کوم نور د ایمان چې د صحابو دی هغې ته نه رسي وجه څه ده د هغې نسبت زموږ نه مضبوط دی نو الحمدلله په نور د ایمان کې خو موږ او صحابه یو یو خو په نور د نسبت کې هغې زموږ نه سیوا دي دې وجې الله رب العزت ایمان ته د زیادت اشاره قرآن مجید کې کړې ده فزادتهم ایمانا موږ د دوی د ایمان هغه نور سیوا کو په تلاوت د قرآن سره په ذکر و اذکار سره په اعمال صالحو سره په دې سره موږ نور د ایمان سیوا کو فزادتهم ایمانا نو صحابو ته چې کوم نور د نسبت ملاو دی هغه تابعینو ته نه دی ملاو تابعینو ته چې ملاو دی هغه تبع تابعینو ته نه دی ملاو
صحابه د نبی علیہ السلام سره ملاقات په حالت د ایمان او د اسلام کې شوه نو نور د نسبت ورته منتقل شو او دا واحد په انسانانو کې دا نور د نسبت منتقل کیږي جنوم دی خو ګورئ علاوه د انسانانو نه او د جناتو نه په بل یو جنس کې کافر نشته په ټولو کائناتو کې په یو سیس کې کافر نشته علاوه د انسانانو نه او د جناتو نور هر مخلوق چې ده انو هغه فطرتی طور سره او طبعی طور سره که جمادات دي که اشجار دي که احجار دي هغه د الله رب العزت د وحدانیت هغه ترانه وي او تسبیحات وي معلومه شو دا ټول کائنات چې دي نو دا مسلمانان دي ټول کائنات الله پیدا کړی دی هغه بغیر د الله نه بل څه نه پیژني نو دا نور د نسبت چې دی نو دا په انسانانو کې راځي په جماداتو کې راځي خو د انسانانو په شان نه وي نو نور د نسبت څه شی دی لکه د صحابه کرامو نسبت چې دی صحابي ته صحابي وای د صحابي د لقب نه د بل لوی لقب نشي ملاوي دی بل کم یو داسې لقب دی چې هغه به درته ملاوي شي نه د مال نه د علم نه د تقوا نه د ورع نه د تهجد نه د حجونو نه د خیراتونو نه د صدقاتو د دې القاباتو باندې صحابه نه دي مشهور چې مشهور دي وای صحابي نبی علیہ السلام چې بس د نبی علیہ السلام سره صحبت شوه ده دا غي صحبت د پاره نو مدت شرط کې سوره مدت صحبت شوه ده یو لازم صحبت شوه ده دغه کافی ده خو چې په حالت د ایمان کې که یو بنده د نبی علیہ السلام په وخت کې په حالت د ایمان کې نو او بیا د نبی علیہ السلام د وفات نه وروسته ایمان راوړی او نبی علیہ السلام یې لیدلی نو هغه موږ صحابي ورته نشو ویلی لیدلی و نبی علیہ السلام خو د هغه نه وروسته ایمان راوړی نو اعلی درجې تابعي دی او اعلی مسلمان دی خو درجې د صحابیت ته ځکه نه رسي په حالت د ایمان کې نبی علیہ السلام سره صحبت نه لري لکه څوک حضرت کعب الاحبار رضی الله تعالی عنہ کعب الاحبار سے ابن عمر سے تپوسونه کول دومره لوی عالم خود عمر سے په دور کې ایمان راوړی اویس قرنی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام دا هغه د ولایت سند بیان کړی دی دا هغه د ولایت تصدیق کړی دی دا هغه د تقوا او د ورع او دا هغه د خدمت نبی علیہ السلام بیان کړی دی او نبی علیہ السلام هغه دعاګو بزرگ ګرځولې دی چې هغه دعاګو بزرگ دی چې هغه دعا وکړي هغه به الله قبلای او بیا هغه انسان دی چې نبی علیہ السلام د عمر صاحب له پیغام ورکړي چې ویسې کرنی به دا نښې وي چې په وجود یې برس مرض وبرګي خو هغه اوس بالکل ختم شوی دی علاوه د یو ټاکي نه چې په هغې به ویسې کرني پېژندی شي په لاس باندې دغه یو نښه پاتې ده د دې نه علاوه د وجود نه هغه د برس او د برګي مرض ختم شوی دی د خپلې مور خدمت زما د ملاقات نه پاتې کړل په مور ډېر مهم دی او د مور ډېر خدمت کوي او ژوندی دی په یمن کې دی او راځي به او دعا به دې نه اخلي عمره یو روایت کې راځي علي صاحب ته یې وویل وی زما د امت لپاره به دعا واخلي دومره لوی د اعلی درجې او د اعلی پایې بزرگ اولی خو چې نبی علیہ السلام سره ملاقات نه شوه اگر چې د نبی علیہ السلام په حیات طیبه کې ایمان راوړی دی خو ما تاسو ته وی نور د ایمان سره نور د نسبت د صحبت نه شامل شوه لہذا د صحابه په صف کې نه دی او د اعلی درجې د تابعینو په صف کې دی نور د نسبت ډېر لوی شی دی دا خو د انسانانو حال دی باندې خبرې کوم نه ختمېږي د احجارو د اشجارو د دې کوم حال دی
د حیواناتو حتی د سپي سوره کهف کې د اصحاب کهف د هغې غار د هغې یارانو د هغه ملګرو یو ودي یا اته دي چې تعین قرآن مجید مقرر نه دی کړی ښودلي دي چې څوک دوره یا دی څوک دوره خو الله ته علم دی د هغې ذکر کې الله رب العزت د هغې د هغه سپي هم ذکر کوي وکلبهم باسط ذراعیه بالوسیط الله رب العزت فرمایي الله لوی نسبت ده دا الله د اولیاء سره نسبت راغی ګوره دې کې یو نبی نو نبی پکې یو نشته مربی هم نشته خو تیښته او بغاوت د کفر او د تیارو نه کړی دی او په تکل د رڼا او د وحدانیت د رڼاګانو روان شوي دي د دې د وجې الله رب العزت د هغې غیبي امداد وکړه او حفاظت یې وکړه څو هلکان دي ځوانان دي راټول شو او خپله کې راجمع شو او چې دا د کفر او د شرک دی ماحول کې خو موږ له پکار دی چې موږ د دې نه وځو موږ ځان له چېرته ځان له عبادت وکړو موږ د الله رب العزت سره تعلق پیدا شي ټولو چې مشوره وکړه نو په یو مشوره باندې متفق شو چې او تلل پکار دی خاصې نه چې دا بادشاه راپسې شي حکومت راپسې شي دا سپایان راپسې کي فوج راپسې کي په یو غار کې پناه واغسته اوس دغه وخت کې مربي نشته مرشد نشته نبی نشته زمانه د فترت ته نو د دې وجې الله رب العزت په دغه ځای کې په دی باندې دا زمانه د خوب په حالت کې تېره کړه نه یو ورځ دا نه دوه ورځې دي نه لس ورځې دي نه میاشت ده بلکې په سوونو کاله باندې کم و بیش 300 کاله چې هغې کې هغې دک شان ودو او د دا نه دي خبر نو دی چې را روانېدل نو دی سره یو سپی را روان شو الله سپی را روان شو چې دې سپي له الله رب العزت کوم شعور ورکړو د دنیا کافران په بازار کې ګرځېدل هغوی پسې نه ته او د یو اتو ځوانانو پسې روان شو راته ښکاري داسې چې سپی هم د کفر د ماحول نه تنګ شوی و او د الله د اولیاو او د اقطابو او د غوثانو د ډلو د رئیسانو سره روان شو دی ورسره روان شو او یو پکې حکمت دا و چې د دوی د حفاظت دپاره الله د مخکې نه انتظام د یو سپي وکړو که څوک انسان و او هغه د دوی د څوکیدارۍ انتظام کولو نو کېدی شي د هغه نه خیانت شوی او هغه به چا سره رابطه کړې وه خو الله داسې حیوان پې مقرر کړ چې د څوکیدارۍ د ټولو نه اعلی ذریعه الله رب العزت دا سپی ګرځولی دی په حیواناتو کې نو هغه سپی لړ او خپې خورې کړې او الله رب العزت د هغې نقشه په قرآن کې ښیي وایي چې د غار په خوله کې وګورئ نو هغه سپي هم دکه شان خپې خورې کړي دي هغه هم د دوی د څوکیدارۍ او د حفاظت دپاره ما مقرر کړی دی اوس هغه سپی مولانا ایوب رحمت الله علیه په دې ډېر لوی اشعار ویلي دي چې په کور کې به یو بندی او انسان وي او د پیغمبر زوی وي خو نور د ایمان به ورسره ني نو نور د نسبت به ورته نه میلاویږي ځکه د نوح علیه السلام زوی او د نوح علیه السلام په کور کې او نوح علیه السلام په دعا کې اول وایي زما دا زوی الله رب العزت فرمایل لا نه نه دا ستا د اهل نه دی د ستا د اهل نه دی ستا د خاندان نه ګوره نه دی د خو د خاندان نه الله وایي نه دی ځکه خاندان چې ثابتېږي نو تا د نبوت هغه انوارات د ده په سینه کې نشته ده ته اړو زوی مه وایه الله رب العزت ورته وایي ده ته اړو زوی مه وایه ځکه الله رب العزت وفرمایل دی خو د کافرانو نه دی نو مولانا روم وایي د پیغمبر په کور کې چې یو انسان د نور د ایمان او د نور د نسبت نه محرومه شي نو هغه غرقېږي او بوی وړي نوح علیه السلام ورته ګوري او وایي چې زویه داسې به دې نه کول هغه وایي ما به دا غر بچ کړي زه به غر ته وخېږم نو اوبه به مې راته څه ونه وایي بس په دې کې الله رب العزت فرمایي چې هم د ده او د حضرت نوح علیه السلام او د دې زوی په مابین کې د دریاب د اوبو هغه چپه حایله شوه
نوح علیہ السلام بیا خپل زوی ونه لیده د زوی دا حال دی خو د پیغمبر زوی دی بیا هم دا حال دی ولې نور د ایمان او نور د نسبت ورسره نشته او چې دې پر د اولیاء صحبت کې راغلی دی نو هغه سپی چې نه مکلف دی نه پاک دی محبوب رسول الله مبارک فرمایي چې په کوم کور کې سپی وي هغه کور ته فرشتې د رحمت نه راځي نو د سپي د نجس العین دی داسې پلیت دی خو چې کله صحبت او محبت او نسبت د اولیاء الله سره راغی نو په حیواناتو کې چې کم سیزونه جنت ته ځي په هغې کې به د اصحاب کهف دا سپی هم شامل وي دی به هم جنت ته ځي نو ګوره د پیغمبر زوی محرومه کېږي ولې چې محرومه دی د ایمان او نور د نسبت نه او سپی چې دی نو هغه قابل د جنت ګرځي ځکه چې هغه د اولیاء سره نسبت راغی دومره لوی شی دی دا نسبت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په احد باندې یو ځل تشریف فرماو د احد د پاسه د احد د غر د پاسه د مدینې منورې لوی غر دی او تقریبا په 10 کیلومتره کې پروت دی لوی غر دی او پلنوالی هم ډیر دی اوږدوالی هم ډیر دی او الله ښایست ولې هم ډیر ورکړی دی او حکومت د هغه ځای لا نور هم وله ښایست سیوا کړی دی د شپې یو غر ته چا بلپونه نه دي لګولي د احد غر ته حکومت بلپونه لګولي دي چې د نبي علیه الصلاة والسلام محبوب غر خلکو ته په شپه کې ښکاره شي چې بنده ورته ګوري بالکل هر یو کاڼ ورته ښکاري دومره غټ غټ لایټونه یې لګولي هغه ځای چې نبی علیه الصلاة والسلام پې تشریف فرماو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی ورسره دي او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورسره هم دی او هغه ځای الحمدلله ما لیدلی ده د خوا نه ځکه چې هلته کې زمونږ د دوستانو یو باغیچه ده د کجورو په هغې کې چې بنده ناست دی بلکل هغه پرې د پاسه هغه ځای دی نو غر وخوځېدو غر باندې زلزله راغله خو دا زلزله د غر نه وه ځکه په مدینه منوره کې نوره زلزله نه وه صرف دا غر وخوځېدو دا به ووایو چې غر په وجد کې راغی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د غر په دې وجدان سره او د غر په دې خوځېدو باندې غر له یو خپره وبول خپه مبارکه خپله یو ځل راوبوله او قدم یې داسې کېښودو په زور کې اسکت جبل یا اسکت یا احد غلی شه احده یعنی خاموشه شه څه مطلب قرار ونیسه ځکه په تا باندې د الله یو نبي یو صدیق او 2 شهیدان ناست نبی علیہ السلام نبی دی ابوبکر صدیق دی عمر او عثمان دواړه چې دوی شهیدان دي په تا باندې خو یو نبي یو صدیق او 2 شهیدان ناست دي احد بالکل قرار ومونته په ځای باندې ودرېدو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب فرمایل احد ته یو ځل اشاره وکړه صحابو ته فرمایل الاحد جبل دا تنوین دپاره د تعظیم دی د بیان د تفصیل دی څه الاحد جبل احد یو غر دی خو داسې غر نه دی لکه د نورو غرونو یحبنا ونحبه دی مونږ سره مینه کوي مونږ د سره مینه کوو یحبنا ونحبه د ده مونږ سره مینه ده ونحبه زمونږ د سره مینه ده په حجر کې الله د محبت هغه ماده واچوله او په غر کې الله رب العزت د محبت او د عشق او د مینې د هغې هغه ماده واچوله الله په دې قادر دی د دې وجه علما فرمایي وایي په انسانانو کې صحابي اوس په دنیا کې نشته او په غرونو کې هغه غر
چې د نبی علیه السلام سره د خپل محبت اظهار کړی دی نو نبی علیه السلام خو ډېرو غرونو ته کتلي دي خو نبی علیه السلام سره چې کوم غر مینه کړې ده هغه احد دی د دې وجې علما وایي که د زړه تسلي دې پرې راځي او که ویل غواړي چې یاره زما د زړه تسلي راشي چې څه خو ووینم نو هغه د احد غر ته ډېر ګوري دا داسې شوه لکه د نبي علیه السلام صحابي ته چې ګوري حدیث کې راځي دا غر به د قیامت په ورځ باندې جنت ته ځي دی به هم جنت ته داخلېږي او حدیث کې راځي د سره به هم د دنیا مؤمنان په لکاو کروړها بېشمېره مؤمنان به ورسره نښتي څنګه چې د احد غر جنت ته داخل شي دا مؤمنان به ورسره هم داخل شي دې غر له دا دومره لوی حیثیت چې ملاو شو دا په نسبت د نبی علیه السلام د محبت په انسانانو کې هم دغه شان وي انسانانو کې دا څومره زمونږ سلسله چې ده دا په نسبت باندې قایمه ده یا ساتئ دا په نسبت قایمه ده زمونږ در نبی علیه السلام پورې کاړه په کاړه باندې یو سلسله تللې ده الحمدلله ثم الحمدلله او هغه کاړه په کاړه سلسله چې تللې ده هغې ته نسبت وایي مونږ ورته سلسله وایو ځکه ورته سلسله وایو چې زمونږ او د نبی علیه السلام په منځ کې دغه واسطې چې دي نو دا په شان د سلسلې دي نو یو صوفي او یو سالک چې بیعت وکړي په نقشبندیه کې بالفرض نو دی دا ووایي او دی دا یقین ساتي چې الحمدلله د کم زنځیر او د کمې سلسلې یو سر ته چې محبوب رسول الله مبارک دی بل سر ته الحمدلله زوم یم او هغه زنځیر مې نیولی دی چې هغې نبي علیه السلام سره نسبت راغلی دی چې هغه سلسله نقشبندیه ده یا نورې سلسلې شوې باقاعده د هغې نسبت راغلی دی داسې یو بعضې وخت کې بنده خبر واوري چې خوشحاله وي ما ته زمونږ یو ملګری ده ګاډي والا ملګری نو ما ته یې وی ما سره خو به ګرځېدو دا سیدونه ما ته پته نه وه چې دی داسې پېژني نو یو ورځ غلی راغی مهمانخانې ته هېڅ څوک نو ما ته وی بیعت کوم ماشاء ته بیعت ما پېژني هسې ګپ مې ورسره ولګو ما ته وایي چې بیعت به څه بیعت وي خو دومره مې اورېدلي دي چې دې بیعت کې بنده په سلسله کې راشي نو زه هم که زه هم په سلسله کې رالم دا به ډېر لوی خیر ما دا خو ډېر لوی سوچ دی ډېر ښه نیت دی د هغه مولا او د هغه طالب او د هغه تبلیغي او د هغه ذاکر نه ستا ښه سوچ دی چې هغه بیعت د دې لپاره کوي چې زه لوی پیر شوی ستا دا نیت ډېر ښه دی چې ته وایې چې زه د نبي علیه السلام سره په سلسله کې رالی چې بنده د وخته دا اراده وي چې یاره زه هم چې زه بیعت وکړم چې بیا زه مراقبې کوم خلک راته ناست دي خلک زما انتظار کوي بیعت رانه کوي او زه لوی پیر شم دا خو ډېر خام خیال دی د دې نه خو د هغه چا خیال او نیت ډېر بهتر دی بلکې بدرجها بهتر دی چې هغه وایي زه د الله رب العزت یو نیک بنده شم او الله رانه رضا شي او د نبي علیه السلام په نسبت د سلسلې کې راشم او لوی شیخ و نسبت ته که الله زمونږ نصیب که الله دې زمونږ نصیب دا یو نسبت خدای الحمد په دې نسبت دی الله مونږ قایم او دایم وساتي چې دا سلسله د نسبت زمونږ دکه شان مضبوطه وي وروستو به یې تپوس کوو چې دا سلسله زمونږ نه خرابه نه شي پاتې نه شي د دې د انواراتو نه محرومه نه شو غر ته نسبت ملاویږي سپي ته نسبت ملاویږي بغیر محنت چاته نسبت ملاویږي او ما او تا چې کوشش کوو نو موږ ته به نه ملاویږي انشاءالله موږ ته به ملاویږي که محنت نه کوي یو کس هغه ته هم الله رب العزت نسبت ورکړی دی مثالونه موجود دي د هغې په وجه الله رب العزت په هغه کې د هغه حفاظت کړی دی او د هغې د مال حال حفاظت کړی دی هم دغه سوره کهف چې ما تلاوت د هغې د واقعې وکړو مختصر هغې سوره کهف کې بیا د موسی علیه السلام او د حضر علیه السلام واقعه هم ده حضر علیه السلام یا حضر علیه السلام بعضې وایي حضر علیه السلام بعضې وایي حضر علیه السلام خو حاضر علیه السلام نه د حضر علیه السلام صحیح دی
حضرت خضر علیہ السلام له موسی علیہ السلام الله رب العزت ولېږلو حکم ورته وکړو اوږده واقعه ده نو چې په لاره دی تېرېدل نو هغه کارونه چې هغه به په ظاهر کې مناسب نه ښکارېدل نو خضر علیہ السلام به هغه کول او موسی علیہ السلام به وی چې دا ته ولیکې او موسی علیہ السلام ته خضر علیہ السلام ویلو چې ته به ما نه تپوس نه کې که تپوس ته وکړه خبرې په دوباره ورته ووایې ګوره جدایي به راشي بیا یې ورته اخره کې چې وبه دا زما ستا جدایي ده په هغې کې نورې خبرې هم وي چې کشته یې سوری کړه ماشوم یې مړ کړو خو یو پکې دا وه چې یو دیوال کوږ و هغه یې نیغ کړه او هغه د هغه کلي دیوال و چې هغې خلکو د دوی د ډوډۍ او د مېلمستیا نه انکار کړو فابوا ان یضیفوهما دی انکار وکړي خلکو ان یضیفوهما چې دې دواړو موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام ته مېلمستیا ورکړي د دې نه انکار وکړو چورلټ انکار یې وکړي موږ نشو درکولی دې کې د هغې په کلي کې یو کوږ دیوال نو خضر علیہ السلام هغې ته لاس اړم کړل او هغه نیغ شو موسی علیہ السلام ته نه تپوس وکړو ګوره دې کلي موږ له مېلمستیا رانه کړه ته ولې کاږه دیوالونه نیغې د دې خو په موږ څه احسان هم نشته دی نه خو چې بنده نور ورسره نشي کولی کم از کم دا خو دیوال نه کې ښېګړه خو به وله نه کوو کم دی موږ سره کم خو وکړه خضر علیہ السلام ورته وی بس ته په هغې نه پوهېږي چې الله تعالی ما ته کوم علم راکړی دغه وخت سره تا ته هغه نه دی درکړی وروستو بیا د هغې حکمتونه ورته وایي چې دا مې ولې وکړل دا مې ولې وکړل دا مې ولې وکړل نو د دیوال متعلق ورته څه وایي موسی علیہ السلام ته حضرت خضر علیہ السلام د 14مې سپارې اول سر دی واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا الله رب العزت فرمایي چې خضر علیہ السلام ورته وی واما الجدار دا دیوال چې دی فكان لغلامين يتيمين دا د یو دوه ماشومانو دی چې یتیمانان دي خود بل یتیمانان ګرځي د دنیا یتیمانان دي الله به د رزق انتظام کوي خود دې یتیمانانو حیثیت جدا دی وکانه ابوهما صالحا د دې دواړو ماشومانو پلار ډېر نیک سړی و وکانه تحته کنز لهما الله رب العزت د دې نه وړاندې فرمایي د دې دیوال لاندې خضر علیہ السلام وی یو خزانه ده او د دې پلار نیک سړی و نو د دې د وجې مې ورله دا دیوال نیغ کړو ما وی چې دا خزانه د دې محفوظ پاتې شي فاراد ربک ان یبلغ اشدهما الله رب العزت فرمایي خضر علیہ السلام ورته وی اراده وکړه رب ستا چې دی ورسي کله بلوغ ته نو دی به د خپل خزانه په خپل اختیار کې واخلي دی به بیا لوی او دا ستا د رب رحمت ته چې په چا باندې وشي څنګه دی کې څه ماشومان دي هغوی خو لا نیک عمل نه دی کړی دا خو د الله رب العزت رحم دی خو دا رحم پرې څه د وجې دی ځکه وکانه ابوهما صالحا ځکه د دوی پلار ډېر نیک سړی و د دې دواړو ماشومانو وایي پلار یې نه و دی په اووم پشت باندې د دوی نکانو کې راته الله رب العزت 700 کاله د یو خاندان د حفاظت د خزانې انتظام کوي د هغې په اووم پشت د نیکه د عبادت او د هغه د نیک اخلاقو او د هغه د ډېر ښکلي عبادت د وجې چې هغه ډېر نیک سړی و نو ګوره په اووم پشت باندې د دوو یتیمانانو ماشومانو الله رب العزت انتظام د حفاظت کوي دا نسبت دی دومره لرې نه هغه نسبت راغی دومره لرې نه هغه نسبت راغی هغې ماشومانو په خپله هېڅ نه کړي خو الله رب العزت د هغې د نیکه هغه لاج وساته د هغه نیکه لاج وساته زمونږ د پنجاب حضرت صاحب رحمت الله علیه چې و مولانا عبدالمالک صدیقی رحمت الله علیه هغه ته الله رب العزت په اخر عمر کې 2 بچي ورکړو زامن اخرنۍ بیبي پښتانه وه د دې سوات مینګورې وه د کمبر بابا لور وه هغه د هغه مرید او حضرت ډېر لوی صاحب کشف بزرګ و زمونږ د نیکه مولانا عبدالرازق صاحب رحمت الله علیه دا غي پیرو مو او دا غي
د پاره بدل ته شاه منصور ته باقاعده راتلو صاحب کشف گزرو دلته خوا کې چې په دې لارې باندې ځینو بړه جومات ورته وایي غټ باړ دی پکې هغې ته به حضرت راتلو ډېر صاحب کشف گزرو خوبونه مې لیدل ډېر ناشنا یو کتاب د تجلیات په هغې کې د هغه ټول احوال ذکر کړي چې خپل یو ځل خوب ولیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خوب کې راغلو او وی فرمایل ورته چې ستا د دې بیبي نه لوڼه دي د هغه بلې بیبي نه اوس ته بله یو بیبي وکړه واده وکړه نکاح وکړه تاله به الله دوه بچي درکړي د یو نوم عبدالماجد کېده د بل نوم عبدالواجد کېده بیا ورته په نښه کړه چې ستا پلانکی مورید دی د هغه لور سره ستا نکاح ده نو بس هغه باباجي په خپله باندې حضرت صاحب ته ووایي زما لور ده که تاسو په خدمت کې قبلوئ نکاح کې درکوم حضرت صاحب ووایي چې بالکل همدغه ماته اشاره شوې ده نکاح یې چې وشوه نو الله رب العزت ورله په بوډا او په ډېر زوړ عمر کې دوه بچي ورکړل اوس هم هغوی موجود دي الحمدلله خواجه صاحب تېر کال دی اجتماع ته بخاري شریف راغلی او د هغه عبدالماجد نوم دی خواجه عبدالماجد صاحب او د هغه بل ورور دی خواجه عبدالواجد دا دواړه بچي 1974 کے حضرت سے وفات شو پنجاب حضرت سے زمونږ حضرت سے 1969 کې 15 کاله مخکې تقریبا ترنه یا سالور جو پنجاب حضرت سے وفات شو مولانا عبدالمالک صاحب رحمت الله علیه نو د هغه په تعزیت کې علما او بیانونه کول نو د چکوال حضرت سے مولانا غلام حبیب صاحب رحمت الله علیه ډېر ښه مقرر او قرآن مجید آیتونه به په تقریر کې ډېر زیات وي حافظ د قرآن مجید او حافظ قرآن او ډېر ښایسته بیان به وی کولو زه خپله زیارت له تللی وم یم چکوال ته نو حضرت صاحب چې کېناستلو دا آیت شریف یې ولوستو چې دا آیت شریف یې ولوستو نو ټولو مریدانو ژړل چې حضرت له الله کم فراست ورکړی دی د اصحاب کهف او د سوره کهف د هغې واقعې نه د موسی علیه السلام او د حضر علیه السلام د هغه دوو یتیمانانو تذکره هغه یې په عجیبه شان باندې دلته وکړه واما الجدار حضرت فرمایل واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ اسی شہر خانیوال میں جو نسبت کی دیوار ہے یہ دو یتیم بچوں کا ہے اور بیایو فرمائل اسی شہر میں اس دیوار کے نیچے نسبت کا خزانہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور اس دو بچوں کا باپ جو تھا بہت نیک آدمی تھا اور ہمارا مرشد تھا دی کہ حضرت دیتا ہوں اشارہ اکڑا چدا دیوال د لاندې دا خزانه چې الله محفوظ ساتي دا د نسبت د برکت نه محفوظ ساتله لوی شی خو نسبت ته لوی خزانه خو نسبت ته الله دې د هیڅ چا د خانقاه د نسبت دیوالونه نه نړوي الله دې ټول خانقاهونه آباد وساتي دا خو نسبتونه دي د نسبتونو دیوالونه دي په مریدانو باندې د دې تابع کېږي مریدان د دې تابع کوي بنیادونه مریدان دي خزانه د نسبت ته مرشد چې دی نو د هغې بانی او د هغې دپاره یو معمار دی
او په دکه کې لګي ټول چې یاره دا خانقاه آباده وي د نسبت دا ځای زمونږ آباد وي، نو الله رب العزت دې زمونږ ستاسو دا نسبت مضبوط وساتي. وړه خبره نه ده، ډېر لوی نسبت دی. دلته یو حضرت صاحب راغلی و، هغه د شیخ صاحب رحمت الله علیه په تعزیت کې ډېره عجیبه خبره کړې وه بیان کې، وی چې دا نسبت چې دی وګورئ نن منتقل شو د شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ بارہ کی ہوئی تو پنجاب ہو، وہ حضرت کی نسبت منتقل ہوئی، ان کے بچوں، ان کے خاندان، ان کے مریدوں میں منتقل ہوئی، اور نسبت کا بہت بڑا فائدہ ہے اور اس کی بڑا مقام ہے. اور اس کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے جو بچے جو پتنگ کو اڑاتے ہیں، پتنگ کو جو بچے اڑاتے ہیں تو ان کا تار جو ہے وہ بچوں کے پاس ہوتا ہے اور پتنگ ہوا میں اڑتا ہے، لیکن کوئی بھی بچہ اس سے تعارض نہیں رکھتا اور نہ کوئی کام رکھتا ہے، کیونکہ یہ کسی بچے کے ہاتھ میں اس کا تار موجود ہے. لیکن جب وہ تار کٹ جاتا ہے، کوئی پتنگ والے آ جاتا ہے، ان کے تار کو کٹاتا ہے، کاٹتا ہے، تو جب کاٹتا ہے اس تار کو اور جب تار کٹ جاتی ہے، اس کے بعد بچے اس پتنگ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور جس کے ہاتھ میں وہ پتنگ آ جاتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے. یہ نسبت کی مثال ہے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ہماری نسبت کا تار ہمارے مشائخ کے پاس ہے. جب تک ہماری نسبت ان کے ساتھ جڑا ہوا ہو تب تک تو ہم کامیاب رہیں گے. اگر ہماری نسبت کی تار کٹ گئی تو جس کسی کے پاس ہماری وہ پتنگ نسبت والی جو ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس کے جو بھی ہم پہ آ جائے، جس عقیدے کے لوگ ہمارے پاس آ جائے اور جو ہم کو آوا لے گا، جو کوئی بھی اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یعنی دا مونږ چې مضبوط یو او الحمدلله څوک څه نشي ویلی دی کې زمونږ کمال نه دی، زمونږ وروستو مضبوط نسبت د خپلو حضراتو موجود دی الحمدلله. غلط عقاید نشي راتلی. په دې ډېر شکر وباسو چې الحمدلله خانقاه کې هر څه الحمدلله د اکابرو په طرز باندې دي، د بدعاتو، شرکیاتو، د خرافاتو، د واهیاتو، د دین الله تعالی زمونږ خانقاه الحمدلله محفوظ ساتلی دا، والله دې تر قیامت دا محفوظ دغه خبرونه وساتي. الله دې انوارات د نسبت زمونږ او ستاسو د ټولو نصیب کې. بهرحال دغه نسبت طرف ته مې اشاره په دې وکړه چې د نسبت تعلق د مورید سره وي، او چې تر څو پورې نسبت مورید ته نه وي ملاو شوی تر هغه پورې دته هیڅ نه دی ملاو شوی. الله دې زمونږ نسبت نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین. صلی علی سیدنا محمد. وعلیکم السلام. خانقاہ شریف بندہ آئے کوئی مرید اور شیخ موجود نہ ہو تو مرید کی حاضری ہو جاتی ہے یا نہیں؟ حاضری تو خانقاہ ہو گئی، اور جو وظائف کرے، دعا کرے، نماز پڑھے، انشاءاللہ اس کو اسی کا ثواب کے ساتھ ساتھ بہت کچھ مل جاتا ہے. اور دا خو کله بنده ملاو شي کله ملاو نشي. پښتنو ای پښتانه یو ټپه کوي، وای بورجل دی او ته پکې نه وي، ما دی خالی بورجل ته وکړل سلامونه. نو چې راځئ سلام کوئ، دعا راته کوئ که نه یم. الله دې پیسې آزادې کړه. الله دې ولا ښه کار ورکړي. خیر بشي دا تا چې کوم امراض لیکلي دي بل سیزونه دي لیکلي، کوشش کوه مستقل سلسلې سره او مراقبې او اورادو سره اهتمام تعلق ساته. او اجازت مې درته چې لطیفه دي پنځمه ختم شوې ده، خو هغه به مخامخ اجازت درکوم. الله دې درله اولاد نیک صالح درکړي. اللہ نے کامیاب کا.
کولی شئ چې وظیفو کتابونه در سره یې ویلی شئ نو ووایه. او د سوکای سپی او یا د ښکار سپی د هغې علماو بیا اجازت ورکړی دی. وعلیکم السلام. حضرت جی دعوت تبلیغ سے میرا تعلق ہے اور سلسلہ نقش بندیہ مبارک میں بھی بیعت کیا ہے. جی میرا سوال یہ ہے جس وقت گشت پر ہم نکلتے ہیں اس وقت محلے کی مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے. کیا مجھے گشت کرنی چاہیے یا درس میں بیٹھنا چاہیے؟ آج اس کو سمجھائیے. جزاک اللہ احسن الجزا. وعلیکم السلام. دعوت و تبلیغ سره د تعلق دی سلسله کې دواړه تعلق د مبارک شه. باقي چې تا د جمعات کما مسجد خبره کړې ده چې هغه وخت کې درس کېږي نو موږ گشت پرېږده او موږ د قرآن درس پرېږده. چې تاسو ناسې دا دوره مشورې کوي نو یو پکې دا مشوره هم وکړئ که نه چې یاره څه چل وکړو چې د قرآن درس کې هم کېږي نو گشت هم وکړو. دا دواړه خبرې به څنګه وکېږي؟ دا خو ډېره اسانه ده. یو خپله مشوره وکړئ بیا خپله مشوره مولانا صاحب ته وړاندې کړئ بیا مولانا صاحب نه مشوره واخلئ په وختونو کې فرق راوستی شي تبدیلي راوستی شي هم ټیک ده انو مخکې رستو به شي هغې سره به دواړه کار وشي. دونوں کو نہیں چھوٹنا چاہیے. دعوت و تبلیغ اور گشت اور قرآن کے درس میں بیٹھنا یہ سبھی اچھی چیز ہے اور اچھی بات ہے. تو آپ ایسا کریں کہ اپنے باہم مشورے میں یہ مشورہ پیش کرے کہ ہماری گشت اور مولانا صاحب کے درس قرآن ایک ہی وقت میں ہے. اس کے لیے کوئی مشورہ چاہیے اور مولانا صاحب کی اگر ضرورت پڑے ان سے بھی مشورہ لینا چاہیے. پھر دونوں کے مابین جو تعارض ہے ایک ہی وقت میں ہے انشاءاللہ وہ مشورے سے دونوں کا وقت ملے گا. آپ گشت بھی کریں گے اور درس قرآن میں بھی بیٹھیں گے. اور ویسے جو تبلیغی حضرات ہیں اور ہمارے بائی سالکین ہیں ان کو قرآن مجید کے درس میں بیٹھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت ڈالے. دعا د دې خانقاه د دې لانټر دپاره کوئ. د اتوار په ورځونو یو ورځ وروسته شو پیر ورځې ته شو اوس دعا کوئ چې دغه کې الله خیر مقرر کړي. دعا وکړئ. الحمدلله رب العالمین والسلام علی اشرف سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.